دې ګرانو کتونکو دا وخت د چمن پاک افغان سره د پرپله ته نږدې ولاړ هم چیرې چې د افغانستان ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک تجارتي ویش منډي کې اور نن غرمه پر 9 بجې ولګېدی چې د هغه د امله چې دی تقریبا 4 مارکیټونه او په دې کې موجوده د 200 څخه زیات دوکانونو کې چې دی اور لګېدلی دی. د دې اور له امله چې دی په زرګونو چې کوم دوکانونه دي هغه کې چې دی هغه کوم سامان چې دی هغه سوځه شوی دی او په دې کې د پاکستان او د افغانستان چې کوم تاجران دي هغه په کروڑو روپو چې دی هغه تاوان شوی دی. په دې اکله چې دی د پاکستان پر پله باندې د جذبه خیر سګالید په تایید باب دوستي خلاص سول او ناصر د چمن میونسپل کارپوریشن لخوا د سلورو د فایر برګیډ ګاډیانې ولاړې د بارډر په اخوا د اور وژنې لپاره بلکې د دې عمله ولاړه ساتي د چمن اف سي چمن سکاوټس چې کوم ځوانانو هغه هم د په دې امدادي کاروایانو کې حصه واخیستې او دا وخت کتیز ما د شاو ګوري اوس هم دود چې دی هغه واسمان ته رسېږي خو په دې کې ډېر کموالی راغلی دی ولې چې تقریبا وایي چې 80% اور چې دی اوس بند شوی دی. په دې اکله به زما سره د چمن میونسپل کارپوریشن میر اجي حبیب الله اچکزی به زما سره خبرې وکړي. اجي صاحب ډېره مننه سنو خبر پښتونخوا ته تا وخت راکړي. څه ویل غواړئ ستاسو فایر برګیډ ګاډیانې دورې د بارډر په اخوا تللي دي او اور وژنه کې خپل همکاري کړې ده؟ زه پر 11:30 بجې د فایر برګیډ ګاډي درې ګاډي ما فوراً په دې خبر شوم اور پر 11 بجې ولګېدی. دا درې ګاډي فوراً ما ور واستولې بیا مو پر 1:30 بجې باندې بله یوه ګاډۍ پیدا کړه د فایر برګیډ د هغه ډرایور په هغه حالات کې نه و. بیا ما هغه هم راوایسته ډرایور مې راورساوی نو د 1 بجې د 1:30 بجې څخه زه په خپله په نګراني کې د دې ورته ولاړم چې چیرې کوم عمله ګرده دورې سره دغه ده خپل شټاف سره په ټلیفونونو په رابطه کې یم نو کوشش په دغه کوو چې زموږ تجاران زموږ لغړیان دا ګرده زموږ خلک دورې په ساو دي په دې اور کې دغه څیز مالونه پراته دي د انساني همدردۍ په باره کې نو موږ په خپله دا 3 غنټې کېږي ورته ولاړې نه کښېنستلي. د خلکو څونه دلته دوکانونه دي مارکیټونه؟ زیاتره د چمن خلک دا په سل کې 90% د چمن دي 10% نور خلک دي 90% د چمن خلک. دا اور در ماښام پورې ورسېږي نو به زموږ فایر برګیډ ګاډیان در ماښام پورې شته؟ موږ د سبا پورې موږ برګیډ ګاډیان حالت ورته دروو در هغه ساعته پورې کومه کوو چې اور وژنو. د پاکستان دغه کم همدردانه کاروایی چې سوی د کار چې سوی دی و دې ته به د افغان حکومت افغانان به په کومه سترګه ګوري؟ هېڅ کور ودانۍ ووایي وایي چې عوام هم کور ودانۍ وایي د خپله وسه پورې خو موږ کوشش سره کوو چې ملیشه هم راغلې ده. ما په خپله دا کوشش کوي چې زه رسېدلی وای هلته فایر برګیډ د خپلې عملې سره په شټاف کې ولاړ وای موږ ملیشه ورغلې ده د خلکو خو دغه کوي خواهش کوي عوام چې کور یې ودان. ډېره مننه. دا و د میر میونسپل کارپوریشن اجي حبیب الله اچکزی چې د زیاته کله چې د سهار غرمې د 11 بجو راهیسې چې دی د دوی فایر برګیډ ګاډیانې د افغانستان سرحدي ضلع سپین بولدک ویش منډي تجارتي منډي کې چې دی د اور وژنې په کارو کې چې دی هغه بوخت دی او د دوی عمله هم دورې موجوده ده. ساتھ ساتھ د چمن سکاوټس اف سی د هغه هم دورې ده او د افغان حکومت سره په دې اور وژنه کې خپل مدد کوي. په چمن ویش منډي کې لکه څنګه چې اجي صاحب یاد کړه د 90% څخه زیات چې کوم تجارتي مارکیټونه دوکانونه دي دا د چمن د خلکو دي د چمن تجارانو دي. دا هم یادېږي چې په دې اور کې د چمن د تجارانو ډېره غټه زیات شوې ده.